بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دینه مخکې مونږ already ورنیر کیلیفر ډسکس کو. ورنیر کیلیفر څه ته ویل کیږي، څه کوو په مونږ فزیکل ورلد کې څه دپاره استعمالي کیږي. نو دغه شانتې یو څو څیزونه یو څو انسټرومنټ نور هم دی چې په هغې کې یو سکرو گیج دی، یو پکې چې دی نو ما سره سټاپ واچ دی، په هغې کې ډیجیټل سټاپ واچ دی، مینوال سټاپ واچ دی، د هغې نه علاوه فزیکل بیلنس دی پکې، ټیک ده، او میرینګ سلنډرز. دا یو څو انسټرومنټ په دې کې چې دی نو استعمالېږي. مونږ به ګوره د دې خبره دا کوو که نه چې آیا مونږ په دې نارملي کوو څه، ټیک ده. بوکیش خبرې چې کومې دي هغه خو الریډي ته په سکول کې هم زده کړې، په لیب کې هم زده کړې، او هغه هم په لیب کې زده کېږي چې آیا دا به مونږ څه کوو دې سره. ډایرکټ سټارټ چې دی نو مونږ د څه نه اخلو، د سکرو گیج نه اخلو. ګورئ سکرو گیج د دې نوم نه چې دی نو څه ظاهرېږي چې په دې باندې به مونږ څه کوو، پچ به معلومو. پچ څه ته ویل کېږي؟ پچ آف د تھریډ به معلوموي، پچ آف د تھریډ به معلومو. خو د دې پچ آف د تھریډ آخر مطلب څه دی؟ د دې پچ آف د تھریډ دا مطلب دی که نه چې دا مونږ سره موستلی استعمالیږي په فیکټریانو کې، په فیکټریز کې، ټیک ده. دغه شانتې مونږ سره په انډسټریز کې استعمالیږي، صحیح ده. اوس ګوره چې کله یو سکرو گیج، یو مشین، یو آله هغه استعمالیږي د میرینګ دپاره، نو چې کله د میرینګ دپاره استعمالیږي نه خو به څه میر کوي که نه، نو مطلب دا چې په هغې کې چې دی نو تا سره سکروز شو، ټیک ده. په هغې کې چې دی نو سکروز شو، د هغې نه علاوه چې کومې کابلې وغیره جوړېږي، کمې بټنې جوړېږي، کم چې دی نو تا سره سکروز، میخونه، دا شیزونه جوړېږي، نو دا ټول څوک کوي؟ دا تا سره چې دی نو سکرو گیج په ذریعه باندې کېږي. لایک ګوره د دې چې دی نو مونږه د دې سایز معلومول، ټیک ده، د دې کمپیټیبلیټي معلومول. کمپیټیبلیټي څه مطلب دی؟ کمپیټیبلیټي مطلب دا چې که آیا زه یو آله جوړوم نو زه ګوره لکه اوس زه تاسو ته یو خبره وکړم، لیټ سې که زه دا ووایم چې دا یو سکرو دی ما سره، ټیک ده، صحیح ده. سکرو نه سوري، دا چې کومه یو مونږ سره میخ وي، ټیک ده، هغې ته مونږ چې دی نو څه کوو، هغه داسې وي او هغه فټ کېږي په یو دویم سیز کې، ټیک ده که نه. اوس دا سکرو او د دې دا میرمنټس چې دی نو کولی، د دې دا میرمنټس دا تا سره چې دی نو اخر څوک کوي؟ آیا د دې دا میرمنټ کول چې دا به راځي او په دې کې به چې دی نو فټین کېږي او که نه؟ آیا مونږ وایو که نه لکه دا نمبر کابله راکه، دا یوه کابله راکه، وړه کابله راکه، غټه کابله راکه، ټیک ده. نو د دې سکریوز، د دې بولټس، دا چې کوم مونږ سره بولټس دي، سکریوز دي، د دې میرمنټ دپاره، د دې د سایز دپاره، د دې معلومولو دپاره چې آیا دا آله به چې دی نو مونږ څنګه استعمالو. آیا دا آله چې مونږ استعمالو نو مونږ به دا میر کوو چې آیا د دې سایز چې دی نو څومره پکار دی، د دې لینث چې دی نو تا سره څومره دی، ټیک ده، د دې ویټ چې دی نو دننه څونه دی، چې آیا دا میخ چې به زه راغلم نو دا به په دې کابله کې چې دی نو فټ کېږي او که نه به فټ کېږي. نو موستلی دا مونږ جنرل لایف کې چې دی نو دا هم د دې دپاره استعمالیږي. باقي که ته خپل بک کې وګورې نو په بک کې ډېرې خبرې لیکلي شوي دي چې آیا دا چې دی نو مونږ سره استعمالیږي. خیر دا خو پکې نه لیکلی شوي چې استعمالیږي د څه دپاره، خو ټول موستلی چې دی نو د دې هغه ټیکنیکل خبرې لیکلی شوي چې آیا مونږ سره چې دی نو دا څونه پچ معلومولی شي. نو دا چې کوم مونږ سره پچ معلومي هغه مونږ سره 0.01، مطلب دا چې کم یو دومره شیز چې د هغې سایز 0.01 mm وي نو دی به دا میر کولی شي، دی دومره سایزه پورې چې دی نو پچ معلومولی شي، د یو تھریډ پچ چې دی نو معلومولی شي، صحیح ده. نو هغه چې څومره پورې 0.01 mm، مطلب دا چې د دې نه ورکوټې کېږي نو بیا به دی نشي معلومولی. نو دا آله مونږ سره اصل کې استعمالیږي هم د دې شیز دپاره، ټیک ده. بیا که تاسو خپل بک وګورئ نو بک کې تاسو چې دی نو ډایګرام هم ورکړی شوی دی چې آیا دا د دې چې دی نو پارټس دی، ټیمبل دی، ریکټ دی، ډیټم لاین دی، صحیح ده، مین سکیل دی، سپینډل دی. نو دا د دې هغه مین چې کوم دغه دی. مونږ هغه خبرو ته نه ځو چې آیا 0 پوینټ څه ته ویل کېږي او 1 پوینټ څه ته ویل کېږي، نه، موستلی تا سره سکرو ګیج استعمالیږي څه دپاره. دا امپورټنټ خبره ده، ټیک ده. ښه، اوس د دې نه پس مونږ سره یو بل شیز چې دی نو راځي چې هغې ته فزیکل بیلنس ویل کېږي، صحیح ده. فزیکل بیلنس
ستاسو خیال دی فزیکل بیلنس چې دی نو د څه دپاره استعمالیږي؟ ګوره د دې د دې نوم نه چې دی نو ظاهره دی فزیکل هغه څیزونه چې هغه به تا سره چې دی نو فزیکلی پریزنټ وي ټیک ده او بیلنس معلومول چې د هغې ویټ ته معلوم کړي صحیح ده. اوس ګوره د یو شیز ویټ معلومول دا ډېر زیات مشکل کار دی. نو ته به څه چلو که دی یو آله جوړه کړه چې هغه فزیکل بیلنس هغې ته ویلي کېږي نو د هغې یو خانه دې سایډ ته وه او یو خانه چې دی نو دې سایډ ته وه صحیح ده. دغه فزیکل بیلنس چې کله دوی جوړ کړه که نه نو په دې کې دې څه چلو که دې کې دوی یو سایډ ته یو بیلنس او بل سایډ ته چې دی نو یو بیلنس کېښودو. نو که لیټ سې اوس چې دی نو موږ سره یو 5 kg ټیک تا دې سایډ ته چې دی نو کېښوده او یو بل سیز دې کېښوده چې هغه ما سره 2 kg دی صحیح ده. نو دوی به څه چل کوي چې آیا زه دا 5 kg معلوموم نو چې دا 5 kg معلوموم نو زه به څه چل کوم زه به دې کې چې دی نو ایډیشن کوم 1 kg به پکې اډ کړم بل به پکې 1 kg اډ کړم نو دا ما سره څه جوړېږي دا ما سره ستا یو قسم چې دی نو دغه جوړ شي. لایک لیټ سې که موږ دې ځای کې چې دی نو ووایو چې موږ سره چې دی نو یو فزیکل بیلنس دی صحیح ده. ما چې دی نو یو 2 پارټس راواغېشتل صحیح ده. یو 5 kg دی بل چې دی نو ما ته پته نه لګي چې آیا د دې ویټ چې دی نو څومره دی. نو زه به څه چل وکړم زه به یو بیلنس راواخلم ټیک ده چې زه کله بیلنس راواخلم نو د هغې یو سایډ ته به هم چې دی نو زه سامان کېږدم او بل سایډ ته به هم کېږدم. نو زه به دا کمپیر کوم. یار اسانه خبره تاسو چې کله د هغه ته لاړ شئ د دې د پاسه داسې یو بیم غوندې کې هم لګېدلي چې هغه داسې اخوا دېخوا چې دی نو کېږي خو چې کله هم تاسو بازار ته لاړ شئ نه ای سره د سبزیانو والا سره دې سره یو مینول سکیل هغه سکیل تا ته څه ښیي هغوی پکې یو وخته کاڼي ایښي بل وخت پکې سامان ایږدي یو وخته پکې 5 کیلو والا کیلو والا کاڼي ایږدي او داسې نیولي نو هغه نیولي تا سره څه چل کوي هغه تا سره بیلنس معلوموي ټیک ده. نو دا فزیکل بیلنس چې دی نو موږ د څه دپاره کوو چې آیا تا سره چې دی نو موږ څه وکړو د آبجکټس چې دی نو ویټ معلوم کړو د آبجکټس ویټ معلوم کړو. اوس په تاسو وایي چې آبجکټ څه راځي نو لکه موږ سره چې کم کیمیکل سبسټانسز دي ټیک ده کیمیکلز دي کم موږ سره چې دی نو سبسټانسز دي ټیک ده د دې نه علاوه دا موږ سره چې دی نو په لیبس کې هم استعمالیږي چې کوم لیبارټریز دي په هغې کې چې دی نو دا څیزونه استعمالیږي. د دې نه علاوه دا چې دی نو په جنرل لایف کې هم استعمالي. په جنرل لایف کې تاسو به چې دی نو فزیکل بیلنس څومره لیدلي په هر ځای کې فزیکل بیلنس چې کوم ځای کاروبار دی هلته فزیکل بیلنس خامخا چې دی نو وي. نو جنرلی دا چې دی نو په هغې کې هم استعمالیږي او دغه کې چې دی نو هم استعمالیږي مینز چې د دې ټولو شیزونو چې دی نو زه څه چل کوم یو ماس معلوموم که نه ماس نو زه به څه چل کوم زه به یو بیلنس جوړم زه به دا دواړو اړخونو ته چې دی نو کمپیریزن کوم چې آیا ما سره چې دی نو د یو شیزو وزن څومره دی چې ته د هغې وزن وکړې تا ته به چې دی نو پته ولګي صحیح ده. ښه د دې نه پس چې دی نو موږ سره څه راځي سټاپ واچ ډیجیټل سټاپ واچ او میئرینګ سیلنډر. نو دا میئرینګ سیلنډر او سټاپ واچ به بل لیکچر کې ووایو. اوسه پورې چې دی نو دا یو جنرل غوندې کې ټاپک دی خو زه دې باندې یو کوېسچن تاسو ته چې دی نو پرېږدم. تاسو به چې دی نو سمپلی سرچ وکړئ چې وټ از د یوز of screw gauge and physical balance. سمپل بچه دینو دا سرچ وکړئ. ټیک ده دا پته په یوټیوب باندې هم سرچ کولی شو دا یوټیوب باندې سرچ کول پکار چې دا ته په یوټیوب باندې سرچ کړئ what is the uses of screw gauge and physical balance in the labs in the measurement and in the laboratories دا په څه ځایونو کې چې دینو استعمالي. نیکسٹ لیکچر کې ملاویږو. السلام علیکم.